بخبلا خاورا مون بخبلا خاورا مون بخبلا خاورا مون بخبلا خاورا غواړو 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 زما پښتنو हम लेके रहेंगे न्यूट्रल से लेंगे न्यूट्रल से लेंगे नवाज से लेंगे शोबाज से लेंगे सरदार से लेंगे सरदार से लेंगे सरदार से लेंगे अमेरिका से लेंगे अमेरिका से लेंगे वाड़ू 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 ये बम धमाके ये दहशत गर्दी ये गुंडा गर्दी ये वी को डाले रोर दे रोर दे रोर दे रोर दे वाड़ू 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 हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे तू कैसे न देगा तेरा बाप भी देगा हम चीन के लेंगे हम चीन के लेंगे है हक हमारा है प्यारी प्यारी है जान से प्यारी है जान से प्यारी एक चढ़ता सूरज सूरज की किरणें किरणों की माला एक बहता दरिया दरिया की मौजें मौजों की रवानी मौजों की रवानी ये राह कटन है इस राह के अंदर पुलिस भी होगी चेले भी होंगे चेले जो होंगी वो हमसे बढ़ेगी लाठी भी चलेगी सरों पे लगेगी गोली भी चलेगी सीनों पे लगेगी पीछे वालों जरा तुम भी बोलो जरा तुम भी बोलो जरा तुम भी बोलो माओ से पूछा तो ममता बोली बहनों से पूछा तो इज्जत बोली भाइयों से पूछा तो गैरत बोली जब बाप से पूछा तो शफकत बोली तो शफकत बोली मानत लेवंतوب د دین بل سکی دیشي دا غر کده فولادو شي دا سر ماته ول غواړي ژوندون پکې ډېر ګران کړو د بې سره رقیبانو یا سانچ ته کول غواړي یا درکړه کول غواړي ملګرو پښتنو لکه پښتو به کول غواړي دا سترګې د حالاتو د کږې سمول غواړي چې مونږ تګیز کې نشو اغیار پکې لمبېږي که دا سین جوړه باسین شي په دې اور لګول غواړي زما پښتنو نن دا خلک د پښتونخوا نن دا خلک د پښتنو په درد باندې د ولس په درد باندې دا په دې ځای کې دا په دې خبره راوتې دي چې نه د بم منم نه د طالب منم نه د میګو منم په یو شی مې هم نشي یارولی مقررین ډېر دي په دې شعرونو درنه اجازت غواړم چې ډالر یې واخلي ته د قربانۍ ګډونې زه شم ډالر یې واخلي ته د قربانۍ ګډونې زه شم صاحبه نوره چوپ پاتې کېدلو ته جوړ نه یم د دوو ټکو سړی زما سرتورې تالاشي کړي پرې مړ ښیم زه خو دې زغملو ته جوړ نه یم او بېزاره را یادېږي د اجمل بابا خبره خو له ماته ښه د خیر دی خو ګنډلو ته جوړ نه یم اوس به ورسره نه منمه راشه مولا خو دا خبرې ورسره نه منم نورې موږ به امن غواړو په پښتون خاوره به امن غواړو په KPK به امن غواړو په پاکستان به امن غواړو پنجاب کې دې یو ټوس وشي که نه په پنجاب کې دې یو ټوس وشي
خالي كيفي كي دا تارجت كي نعمنا مسرا ان شاء الله من بدا منوازي زمون د نن ورځ مېلمه سابقه وفاقي وزیر چې چا د پښتنو د اتو میاشتو نه مسلسل بهترین کیس لړاو کړی دی جناب میرا سعید صاحب پېښور ته راورسېده انشاءالله لږ وخت کې به زمونږ سره وي زه اوس مایک ورکوم مهرباني وکړئ چې هر کس شاټ شاټ خبرې کوئ او زر زر یې راختموم چې زما پښتون قتلیږي زما پښتون تباه کیږي او پنجاب د ورځ په ورځ په ترقۍ خیږي دا منې دا د منلو ده دا به څوک ومني پښتنو مهرباني وکړئ یو مهرباني وکړئ که موږ په اتفاق یو نو موږ به یو 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 ناره ملګرو کسان ډېر خبرې نه کومه اخري خبره کومه پښتنو ته سوال کوم چې یو موټی یو اواز شي په اخره کې یو پیټه ناره راکړي په اخره کې یو نوی یو تیزه ناره راکړي نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر یا بم دماغی یا دهشتگردی یا بم دماغی ملک بخورا خانا پښتنو سوال درته کوم د خدا د قرآن خاطر وکړئ یو موټی شئ یو اواز شئ یو ځای شئ دغسې د ظلم خلاف ودرېږئ د زیاتي خلاف ودرېږئ چې چېرته قتل کېږي پښتون قتلېږي چې چېرته ظلم کېږي د پښتون سره کېږي دا چې څومره شهیدان دي په پولیس باندې ورغلي دا تاسو منئ چې دا دهشتګرد دي یارېږئ مه کوریږي زه کوریږي دا آواز راکړي دا تاسو منئ چې دا دهشتګرد دي ستاسو زور دماغ دا مني چې دا دهشتګرد و آیا یو دهشتګرد شپېته کیلو بارود درته کولی شي نو صفا صفا وایه دا څوک دي نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر موږ په خپله خاوره مولوي شهید لږ جذباتونه چې د څه دپاره راغلو مهرباني وکړئ لږ متوجه شئ دې خوا پښتانه همیشه په یو اتفاق کې نو انشاءالله پښتون ته څوک هېڅ ضرر نشي رسولی خو که موږ دلته په دې شتمن دغه کې محفل کې خپلې واورو د بل نه اورو موږ به تباه او برباد یو اول لاله ټیټه ناره راکړئ پښتون قوم ټیټه ناره راکړئ خوب له نه یې راغلی پښتون قوم پښتون قوم پښتون قوم ملګرو چې سره راټول شوي ټولو ته پته ده دهشتګردي ده زما په خیبر پښتونخوا کې ده کو وینه تویېږي د پښتون تویېږي کو قتل کېږي پښتون قتلېږي خو چې ظلم کېږي نو د پښتون سره کېږي خبر یې که نه ظلم د چا سره کېږي ویده کېږي به نه مانه داود ویلي ظلم د چا سره کېږي نو بیا موږ پښتانه ولې په اتفاق کېږو نه ولې داسې خوارودارو ولې دا ځان له ځان کې غلط پرې نه راپیدا کوو پښتانه ولې ګډوډي کېږو ولې داسې ځلې پراته یو پښتنو ته یو سوال کوم
वालेकुम। आज पेशावर में पुलिस लाइन बम धमाके के खिलाफ पुरअमन एहतजाज है जो पुलिस पेशावर प्रेस क्लब के बाहर है। आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में लोग यहाँ पे हैं और इस एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम पश्तून और सारे पाकिस्तानी इकट्ठे नहीं हुए तो इसी तरह हमारा कत्लेआम होगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा।